مبارک بادی پیوائی مولی بیاز اور رحمان مولی بیاز اور رحمان پری مبارک بادی پیوائی زماہم تا تدا سلام دے زماہم تا تدا سلام دے مننا زماہم تا تدا سلام دے زماہم تا تدا سلام دے جناب فہد صاحبہ داد اللہ عظیم احسان دے جناب فہد صاحبہ نندنی کاستا پروگرام دے نندنی کاستا پروگرام دے جناب فہد صاحبہ داد اللہ عظیم احسان دے واد سنت د پاک حضرت دے جناب فہد صاحبہ او دغه کار د برکت دے جناب فہد صاحبہ د رشتہ دار محبت دے جناب فہد صاحبہ د رشتہ دار محبت دے جناب فہد صاحبہ تاچنن کڑے دا اکرام دے تاچنن کڑے دا اکرام دے جناب فہد صاحبہ داد اللہ عظیم احسان دے جناب فہد صاحبہ نندلی کاستا پروگرام دے نندلی کاستا پروگرام دے جناب فہد صاحبہ داد اللہ عظیم احسان دے جناب فہد صاحبہ نات خارا غلیظ شہزادیم نات خارا غلیظ شہزادیم جناب فہد صاحبہ نات خارا غلیظ شہزادیم جناب فہد صاحبہ سپ خادی باندی زخادیم جناب فہد صاحبہ سپ خادی باندی زخادیم جناب فہد صاحبہ دد ٹوپے خپل نات خادے دد ٹوپے خپل نات خادے جناب فہد صاحبہ داد اللہ عظیم احسان دے جناب فہد صاحبہ نندنی کاستا پروگرام دے نندنی کاستا پروگرام دے جناب فہد صاحبہ داد اللہ عظیم احسان دے جناب فہد صاحبہ اللہ د دې خادی کی برکت واچي چې کوم د دوو کورونو جوړ اوش الہ العالمین دی دواړو کورونو کې اتفاق او اتحاد برقرار قائم او دائم ساتي محترم د دین بعد ز بلا تاخیر د دې مجلس خلا د دې مجلس زینت او زمونږ ساسو چې د کوم شخصیت په انتظار او منتظر وو هغه زمونږ ساسو میس کې ناشتي نو زه د هغې او ستاسو میس کې حایله کېدل نه غواړم زه بلا تاخیر خپل مهمان خصوصي مقرر شغل بیان حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی صاحب ته خصوصي درخواست کوم چې هغه راشي او زموږ او ستاسو مخکې د نکاح په عظمت باندې او دی وخت سره معاشره کې چې کوم مروجه رسومات دي د هغې حوالې سره ډېر مقفا مسجع الفاظو کې زموږ او ستاسو مخکې خپل قیمتي ملفوظات پیش کړي خو د هغې د آمد نه مخکې لږ شانتې د بیدارۍ ثبوت راکوي نعرې تکبیر لاس به اوچتوي چې څوک الله اکبر الله ډېر زیات اوچت دی نو نعرې تکبیر مجمع چې څومره ناسته د اواز صرف د لسو کسانو د خیر د مشران ادب سره احترام سره نوجوانان معصومان ہاتھوں کو لہرا کر سینے کا زور لگا کر کیا کہنا ہے نعرے تکبیر تکبیر نعرے تکبیر نو حضرت مولانا مفتی سردار علی حقانی سے چراشی زمانگ استاذ مخ کے خپل قیمتی ملفوظات پیش کی مفتی سردار سے Certification.
الحمد لله وحده الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجن رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو، لفظوں کو بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو، اور نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام، نہ ہو سکے گا مجھ سے گستاخ پیغمبر کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ مات زڑیم ستا غمن ملمنو سر خوشالیم، مات زڑیم ستا غمن ملمنو سر خوشالیم، جڑغنی ترنمیم ترانو سر خوشالیم، جڑغنی ترنمیم ترانو سر خوشالیم، خندامو ہم یودا جڑامو ہم یودا، خندامو ہم یودا جڑامو ہم یودا، پخوشی بیابان کی لیونو سر خوشالیم، پخوشی بیابان کی لیونو سر خوشالیم، او قدم دا ملتا نو ملی قدم سرائے شڑنگوی پشڑنگ کیے بیل خوندوی، قدم سرائے شڑنگوی پشڑنگ کیے بیل خوندوی، دمینی پزندان کی زولنو سر خوشالیم، دمینی پزندان کی زولنو سر خوشالیم، او ضمیر میں د غلامو عدتن مخالف دے، ضمیر میں د غلامو عدتن مخالف دے، آزادو غیرت منو پختنو سر خوشالیم، آزادو غیرت منو پختنو سر خوشالیم، او ٹیٹ سترگ زندگی میں پکار نہ دا شیش محل کی، ٹیٹ سترگ زندگی میں پکار نہ دا شیش محل کی، مفتونہ توت سنگر کی میڑنو سر خوشالیم، توت سنگر کی میڑنو سر خوشالیم، پنیت دا عبادت درود شریف ٹولوائے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، معززین علاقہ، امائدین شہر بالخصوص،
ذی قدر ذی وقار لائق صد احترام جناب مولانا ضیاء الرحمن صاحب، ہر دل عزیز شخصیت جناب مولانا محمد بلال صاحب، ذی قدر ذی وقار جناب مولانا روشن زیب صاحب، ہر دل عزیز جناب مولانا امیر زاہد صاحب، نوجوان عالم دین، ترجمان دیوبند، ترجمان اہل سنت، وکیل صحابہ، وکیل احناف، حضرت مولانا مفتی شہزاد سعیدی صاحب، لائق صد احترام مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ رحمتا واسعہ، دا قافلی سرخیل، ہر دل عزیز شخصیت جناب حاجی عبدالسلام اعوان صاحب، ذی قدر ذی وقار ممتاز عالم دین جناب مولانا ناصر احمد صاحب، رفیق مکرم جناب مولانا یونس صاحب، دیگر مقتدر علماء کرام، مشایخ عظام، غیور عزتمند مسلمانانو دی حجرہ کې چې موږ تاسو شرکت کړی دی د ذی قدر ذی وقار د فهد زمان د واده او د خوشحالۍ په مناسبت سره موږ شرکت کړی. الله دې دا خوشحالي د نورو ډیرو خوشحالو سبب او ذریعہ وګرځي. اختصار سره د موضوع مطابق څه گزارشات ستاسو مخې ته کېښودل غواړم، هغې نه مخکې د ټولو توجه غواړم. وایي توجه شته؟ توجه شته؟ زما د بیان، زما د تقریر، زما د وینا، زما د لوستلو نه د اوریدو اهمیت زیات دی. د اوریدو اهمیت، د بیان، تقریر، وینا، لوستلو نه د اوریدو اهمیت. صوابی کې دفعه 144 خو په خبرو نه ده لګېدلې، بیا دې خبرې نه کوي. د بیان، تقریر، وینا، لوستلو نه د اوریدو اهمیت، اوریدو اهمیت. جسم انسانی ته وګوره، شکل انسانی ته وګوره، اعضاء انسانی ته وګوره، صورت انسانی ته وګوره. رب کائنات هر انسان ته زبان یو غوږونه دوه ورکړي. زبان یو غوږونه، ټول مه وایئ چې د چا دوه غوږونه هغه جواب راکوئ. زبان یو غوږونه، زبان یو غوږونه. حاجي صاحب په یو زبان کلام کیږي، په یو زبان گفتگو کیږي، په یو زبان وعظ کیږي، نصیحت کیږي، تقریر کیږي، په یو زبان باندې ذکر او اذکار، په یو زبان باندې دعوت اور تبلیغ، درس او تدریس. نو چې په یو زبان گفتگو، کلام، خبرې کیږي، نو زه وایم څنګه چې په یو زبان خبرې کیږي، دا شان که د هر چا په جسم کې سره زما یو غوږ اور مونږ ټول یو غوږ والو، نو څنګه چې په یو زبان خبرې کیږي، وایه په یو غوږ باندې اوریدل کیږي. په یو غوږ اوریدل، په یو غوږ اوریدل، بوله بوله، په یو غوږ اوریدل. بیا زما سوال دی او د ټولو نه دی، ربه چې یو زبان دې راکړ نو غوږ به دې یو راکړي، دا غوږونه دوه ولې دي؟ دا دویم غوږ زائد ولې دی؟ دا دویم غوږ اضافي ولې دی؟ دا دویم غوږ ایکسټرا ولې دی؟ پته ولګي د غوږونه دوه ځکه دی چې د بیان، وینا، لوستلو نه د اوریدو اهمیت، اوریدو اهمیت. نو ذوق شوق مظاهروں کے دا با مزنہ کہی کہ مقرر اور خطیب اپنے عرق میں غرق ہو، پسینے میں شرابور ہو، اور صوابی ٹوپے کے مسلمان ٹس سے مس بھی نہ ہو اور گیلے کاغذ کی طرح بھی نہ بن، کیونکہ نہ تو کوئی گیلے کاغذ پر لکھتا ہے نہ کوئی گیلے کاغذ کو جلاتا ہے. لہذا د ټولو توجه شته؟ زه ډبل توجه غواړم. کومه توجه؟ دې سیړو ته خبره نشي راتلی، خو دې سیړو پورې خپله خپله کرسۍ راوچته کې لږ رانږدې شي. لږ رسو بس د حجره کې چې موږ راجمع شوي که نه، غم نه دی شوی، مړی نه دی شوی، فاتحه نه ده، تعزیت نه دی، د خوشحالۍ موقع ده. وایي د څه موقع ده؟ زه خو کوشش دا کوم چې داسې بیان نه کوم چې تاسو په جړا کم، قبر بیان کم، آخرت بیان کم، حشر. هغه خو علما په درسونو کې بیانوي او تبلیغیان یې بیانوي. نن به خیر د خوشحالۍ موقع ده، د خوشحالۍ خبرې کوو. نو زه ستاسو په چهرو باندې حشاش بشاش چهرې لیدل غواړم چې دا مخ ترې راغورځېږي، خپۍ، پریشاني، کورې جنګ کړي، دلته ما ته راغلي ناست نه سره ناست دی.
سنجیدہ یم، سنجیدہ خلق والم، د زړه نه خبره کوم، زړه ته کوزول غواړم، نه ټایم پاسینګ کوم، نه ستاسو وخت ضایع کوم، یو درد یو فکر مې راوړي در سره شیر کوم. توجه، نکاح څه ته وایي؟ بتقاضای بشري چې نارینه د زنانه نه کوم حاجت پوره. دا زما بیان به زنانه اوري که نه به اوري؟ زنانو ته میک لګېدلي، هلته به اواز ځي، هلته زنانه راجمع شوي دي. نو با حیا با وفا د کور په چار دیواره کې خواتین اسلام د هغې توجه غواړم. زه الفاظ ډېر زیات د ادب الفاظ وایم، او ادب الفاظ ځکه وایم چې موږ علماء دیوبند یو او موږ با ادب یو. او تاوی دلیل څه دی؟ ما 4 صدۍ ته راشه، زموږ د مدرسې نوم هم دارالادب دی، د شیخ الادب صاحب د مدرسې نوم دی دارال، او کوم ځای کې چې ادب نه وي که نه د چا د هغې د مدرسې نوم دارالادب نه وي، هلته دارالفساد دي. بتقاضای بشري چې یو نارینه د زنانه نه کم حاجت پوره کوي او زنانه د نارینه نه کم حاجت پوره کوي، دې تم نکاح نه وي. اجي صاحب خواهش پوره کولو تم نکاح نه وي، اگر چې دا خواهش بغیر د نکاح نه خلک پوره کولی شي که نه، امولی سے پوره کولی شي که نه، نکاح یې نه کړی خپل خواهش پوره کولی شي، نو بیا د نکاح مقصد دام نشه. اور اولاد بچی پیدا کول دی لجی واده کوي، نو د اولاد بچی خو د زناور هم پیدا کېږي، هغې ته نکاح وایي. د انګریزانو کاپیرانو راځي نن به د نکاح خبره کوو. توجه، د نکاح مقصد څه دی؟ د نکاح بنیاد څه دی؟ نکاح خلق څه کوي؟ دا نکاح راغلی د کوم ځای نه ده؟ نکاح پیله نکاح د آدم علیه السلام او د حوا رضی الله عنها شوې ده او په جنت کې شوې ده. نو نکاح ولا دا عمل د جنت دی. د کوم ځای دی؟ نو جنت کې ټول خوشحاله وي، نو واده کې هم ټول خوشحاله وي. جنت کې ټول خوشحاله وي. او دا څه موږ دلته وایي ګیرې پرېږدی او مسواک را واخلی او په دې سنتو عمل وکړي او په داو کې، دا ټول سنت به په دې دنیا کې پاتې شي. او چې کله جنتیان جنت ته لاړ شي، نو د جنتیانو نکاح به الله تعالی حورو سره کوي، نو دا سنت په جنت کې برقرار دي. دا داسې سنت دی چې دی له زوال نشته، ختمیږي نه. الله هم د دنیا د نکاح انتظام هم وکړه او د جنت د نکاح انتظام هم وکړه. امین خو وایه په محبت سره که نه، ته جوړ کور کې دې تنګ په محبت سره امین وایه. بهرحال نکاح کې 4 حروف دي. څو دي؟ څو حروف دي؟ نون کاف الف ها. څو حروف دي؟ آسمانی کتابونه 4 دي، مقرب فرشتي 4 دي، مسلکونه 4 دي، مذهبونه 4 دي، او 10 کې فرض 4، د پیغمبر یاران 4. پهله فرصت کې تبلیغ کې 100 میاشتې دي. چا لګولي چې ما ته لږ پته ولګي؟ ماشاءالله. نو تاسو پکې پاتې څوک دی؟ ټول لګولي دي. بهرحال تبلیغ کې میاشتې 4 دي، آسمانی کتابونه 4 دي، مقرب فرشتي 4 دي، موسمونه. پاکستان کې یو سړی دی، هغه نه چا تپوس وکړو، نه په جواب کې وایي په پاکستان کې 12 موسمونه دي چې دی وزیر ایجوکیشن کم ځای حاصل کړي. هم پوهېده سړی مو پېژنده، الله دې قبول کړي 4 میاشتو لا خیرې به نه کوو، دوا به کوو. توجه، 12 موسمونه دي. ظالمه دا ایجوکیشن دا خو د کیج او د پریپ والا تم پته ده چې موسم بي 4 موسم بي یو منټ له پنجابیان کېږو حق یار 4 حق یار لږ د اٹک پزارا سره جوړه کې حق یار. گنبد کے حروف 4، خضرا کے حروف 4، اوپر کے حروف 4، نیچے کے حروف ویش مارا پا کاغذ نیچے ولی کا حروف ویش مارا نیچے کے حروف، یہاں کے حروف 4، وہاں کے حروف 4، موسم بھی 4، حق یار 4 حق یار. سمتیں 4 ہے، مشرق کے حروف 4، مغرب کے حروف 4، شمال کے جنوب کے حروف 4 حق یار. مجھ سے ایک آدمی نے کہا اٹک میں 4 کو نہیں مانتا. میں نے کہا 4 کو نہیں مانو گے تو کدھر جاؤ گے؟ اس نے کہا مشرق کی طرف بھاگ جاؤں گا. میں نے کہا مشرق کے بھی حروف 4، جاؤ گے کدھر پیارے؟ جدھر جاؤ گے 4 ہی 4 ہے حق یار. آسمانی کتابونه 4 مقرب فرشتي مسلکونه مذهبونه او 10 کې فرض د پیغمبر یاران. ما تخبیه کې بیان کوم چې دا 4 مې وی. شیخ القرآن ضیاء الله جان هاشمی صاحب کاش کو اس ما ګوري هغه تشریف فرماو، او د شیرګل محتمم صاحب مولانا قاسم صاحب هغه تشریف فرماو چې ما دا 4 شروع کړو. یو کاکا پکې پاسې ما ته مفتی صاحب دام وایه کنه چې ما وی یاران 4 آسمانی کتابونه مقرب فرشتي تبلیغ کې میاشتې 4. یو کاکا پاسې ما ته وی دام پکې وایه چې ودونم 4. ما چلو مسنا ثلاثه ورباع ودونه
دومره کور یارولي چې ویل هم نشي وایه ودونه او تاسو ورته میک لګولې زنانه هم اوري نه ستاسو اواز هلته په میک کې ځي او هغوی پی ایچ ډي کړي د پی ایچ ډي په تاسو کې د خپل کس اواز هم پېژني زه بیا به سره کور ګرځو خو میلمه یم صوابی والا ټوپې والا خو د میلمه ډېر خیال ساتي زما خو څوک کولی نه شي خو تاسو چې کور ته لاړ شئ پته به مو لګي خو وایي حق یار ودونه ما ته د ټوپې پته نشته خو پاکستان کې داسې خلک شته چې څلور یاران نه مني دام شته چې څلور امامان نه مني دام شته د طریقت چې څلور سلسلې نه مني دام شته د تبلیغ چې څلور میاشتې نه مني دام شته څلور حروف ولا جهاد چې نه مني سخاچټ قادیانان دام شته همه اوسه پورې پاکستان کې د څلورو ودونو منکر پیدا نه که دې له دا مشران هم تیار دي که چارته وایي الله ورحمې ده ما ته هلته یو حاجي صاحب وایي وایي زما زړه خو نه درزیږي په دې مسله کې ما د ډاکټر صاحب نه سټسکوپ راوړه او ته وایې چې ودونه څلور او ته سټسکوپ دلته کېده ما ته وایي بیا خو به درزیږي نه په نکاح کې حروف سودي نون کاف الف اور ها سودي په حد دلته شته که نشته ما لې راولې سره د ملګرو دلته ما ته کېنوي زه خو چې د چا واده دی هغه راغلم تاسو سره خو زه په جومات کې ملاوېدی شم په مرکز کې ملاوېدی شم توجه عموما داسې چې د واده لکې نه پروګرام چې جوړ کې خفه کېږو به نه نو چې د ګانا بجانه د ډمتوب او د اجراګانو پروګرام یې که نه نه الکم تشریف فرمایي مس مردان په خوا کې تاسو خبر یا توجه هبلز یو پروګرام له مس مردان تلا نه مخکې وروستو ته موبایل روانو ایسی چوم روانو ما دا ایسی چو به ټیک د سړي زوی نه وي ته تنخوا دې راخلې تا دا بیلټ دې له تړلې چې ته به د اجراګانو سپورټ کې دا تنخوا د حلاله شوه ته د دې دپاره ایسی چوي ته د دې دپاره حولداري ته د اجراګانو دفاع کې راشه د علماو دفاع وکړه د ختم نبوت دفاع وکړه د ناموس رسالت دفاع وکړه دا سم خیال کړي وجری ته مس مردان راغلی ونه څومره کسان به زما ذوق دا دی ما د مولوي صاحب ته ویلي ویم د واده پروګرام جومات کې مو جوړه په حجره کې جوړ کړه کم ځای کې راځئ دلته تشریف فرما شئ راځئ په واده کې نکاح کې څو حروف دي زه به پکې دنه تپوس کوم که نه پهله حرف سوچ کې مه پرېږدئ پهله حرف یو منټ له مخوا دې خوا کېږئ پهله حرف نون کی اشاره نان او نفقې ته ده نو د ښځې نان نفقه په خاوند واجب ده نو هغه سړی به نکاح کوي چې د ښځې نان نفقه پوره کولی شي هسې ټوپونه مه وه چې ما له واده وکړه نمبر 2 کاپ دی کاپ کی اشاره کسوتن لباس جامه او کپڑا ده او د ضرورت مطابق لباس د ښځې دا په خاوند واجب دی څه شی دی خو ما یو قید ولګو د ضرورت ښه فرمایشونو والا نه چې کوم فرمایشونو کې راغلي د هغه سړو څه پورې لا سر تندې نه لګي هفته مخکې یو ځای کې واده و نو خاوند ښځې سوټ راوړه سوټونو والا څه شو سوټ یې راوړه که نه ستاسو دغه څه نوم دی د دکان سټي سوټ یې راوړه خو ټول مردانه دي که نه سوټ یې راوړه د 1 لاک نه زیات زمونږ کسان دي دا ټولو د پیغام ورسېد چې سوټ یې راوړه واده پکې وشو نه هفته پس هغه پیملی خاندان کې بل واده راغی نو ښځه خاوند ته وایي چې ما له سوټ راوړه نو خاوند ورته وایي ولې هغه هفته مخکې مې دل راوړی نه و نو ښځه ورته په جواب کې وایي چې هغې کوي خو یې لیدلې ما وایي داسې که نه وایي موږ ټولو تاسو ټولو ته وایي که نه وایي ولې اولیا یې څه وایي که نه وایي هغې کې یې لیدلې ما نه تا راګیر کې دی چې یو لباس کپړو کې یو واده پروګرام له لاړ شي که نه بیا هغې کې نه ځي وایي بیا به هغه نورې زنانه چې وه هغه بله چې واده و هغې کې هم دا جامې اچولې کپړې نو اوس دې کې بیا راغلي د دې خوارې به نورې نه وي د دې خاوند ته فرمایش وکړي چې ما له بل سوټ راوړه چې کله د نه بل سوټ غواړي راشه د حقانیې فرزند د حقانیې بچې مفتی سردار نه مفتو کې فارموله واخله چې کله درته وایي ما له بل سوټ راوړه لکه هغې لیدلې دي ته ورته وایې څنګه چې سوټ لیدلې داسې تم لیدلې
سمجھنے والے سمجھتے ہیں، سمجھنے والے سمجھ گئے. اور تیسری بات، دریم حرف الف کی اشارہ الفت تدا په نکاح سره الفت راځي، بل لار لا د الفت نشته. اور نمبر 4 حلوام چرته خوړلې کنه الله اب نصیب کا. نمبر 4 ہادا، ہا کی اشارہ حلاوت تدا، لذت تدا، مزے تدا، خوند تدا. په نکاح سره مزه راځي، په نکاح سره لذت راځي، په نکاح سره حلاوت راځي. قرآن په دریو موقعو کې د سکون تذکرہ کړی دا، علما حضرات تشریف فرما دي. پہله کوم ځای سکون دی؟ الا بذکر الله، الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله په ذکر کې سکون دی یو، او دا شپه چې را خوره شي قرآن ذکر کړي وجعل الليل سکنا، په شپه کې سکون دی. او چې نکاح دی وکړه، په نکاح سره کم زنانه ته نږدې کېږي یا تا ته را نږدې کېږي، قرآن ذکر کوي لتسکنوا الیها، تاکہ اس کے ذریعے سکون حاصل کر سکو. سکون په نکاح سره، راحت په نکاح سره. اور با الفاظ ادبیہ د نکاح نه علاوه که چا بل لار اختیار کړه، پاغې کې سکون، زه وضاحت نور نه کوم، پاغې کې مزه، پاغې کې لذت. او بیا د نکاح 2 جهتونه دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی عبدالرحمن ابن عوف، په کپړو باندې زردی لګېدلی و، زیړ رنگ لګېدلی و، د هغه په لباس باندې په کپړو باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل عبدالرحمن دا څه وجه ده چې ستا په کپړو دا رنگ لګېدلی دی؟ هغه ورته چې حضور ما نکاح کړې ده. زما نبی فرمایل عبدالرحمن ولیمه دې کړې ده؟ او لم ولو بشاتن. علماء دیوبند د دې روایت نه 15 مسلې راوباسي. او لم ولو بشاتن 15 مسلې راووتې د یو حدیث نه زما علما راوباسي. یو مسله دا راووته چې کم رنگ نارینه استعمالی، کم رنگ چې زنانه استعمالی، هغه رنگ به نارینه. پیغمبر اسلام اعتراض کړیو، اعتراض یو کوم ستا په کپړو دا رنگ ولې دی؟ نه پهله دا مسله ته ثابته شوه چې په نکاح کې سادگی پکار ده، په نکاح کې. او د سادگی یو دلیل دا دی، صحابي واده وکړ، د زمانه پیر دی، مرشد دی، ولی کامل دی، لوی استاد دی، خاتم الانبیاء دی. صحابي واده وکړ، پیغمبر ته خبر او که زمونږ یو ملګري واده وکړ مونږ ته نه ویلي، نو بیا ورسره څه کوو؟ ولې ما چې دله سیره راوړې وه ځان دې اوس پټ کړ. توجه، هر سړی دا وایي چې زما په واده کې پلان کې قائد شرکت وکړي، هغه عالم شرکت وکړي، شیخ القرآن راشي، شیخ الحدیث راشي، شیخ اعزاز الحق صاحب راشي، یو مشر عالم راشي، یو بزرگ راشي. غواړي که نه غواړي؟ ولې د صحابي زړه کې دا نه راتله چې پیغمبر له دعوت ورکړی وي؟ نو دې کې اشاره دا ده چې په واده کې سادگی پکار ده. څه پکار دي؟ او دغه نکاح وشوه، رخصتیم وشوه، شپه تېره شوه، خو ولیمه نه وکړي. ولیمه دویمه مسله ته دا ثابته شوه که چانه یو سنت عمل پاتې شوی کړی نو، نو دغه سنت عمل وریادولم سنت دی. چانه که یو سنت عمل پاتې شوی دغه سنت عمل وریادول وریادې کړ. درېمه مسله دا ثابته شوه چې شپه تېره شوه، دوی جمعه ته راغلي وو، نو دغه ولیمه کړي، په سبا یې ولیمه کړي. نو په خلکو دومره زور مه راوړئ چې شپه دې تېره کړه په سبا به ولیمه کوي. نو درېیمه مسله ته دا ثابته شوه چې شپه تېره شوه، نو په سبا ورپسې که دې ولیمه ونه کړه، 3-4 ورځې پس هم که ولیمه کې نو دام جایز دي، ځکه صحابي ولیمه په تاخیر سره کړې ده. څو مسلې شوې؟ 4 مسلې شوې. اور اولم ولو بشاتن، نو غوښه پکې یاده شوه. نه په ولیمه کې غوښه هم سنت ده. غوښه څو مسلې ته ثابته شوې. اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یو رشته کې او په یو نکاح کې ذبح شوې وه، غوښه ذبح شوې وه. اور په 10 ودونو کې، 10 کې په ولیمه کې 3 څیزونه وو. څو؟ کجورې وې، د زیتون تیلو او عقیقو. څه شی؟
اوس حدیث کتابونو کې تحقیق وي دا اردو والا نه دي د اردو ترجمه والا دوی ورته پنیر وي الکه پنیر بیل شي دي ته لاندې چې ښکته حاشیه وګوري نو عقیق ته یې ذکر لیکلي دي چې پی وران شي مالګه دې پکې واچوله او سخین شي سخت ثقیل درانه شي او کلک شي او ټوس شي او غونډان شي نو خیبر پښتونخوا او افغانستان والا ورته کرت وي څه ورته وي تاسو یې کرت چا لیدلی دي لیدلی هم دي چېرته کرت افغانستان یا که پېښور ته څوک ډېر ځای راځي صوابی کې بازارونو کې یي کرت نو دریم سیز اجي صاحب کرت څه شی اردو والا ورته لیکلي پنیر دي کېنه مړه پنیر څه شی دی الحمدلله علم الله تعالی خیبر پښتونخوا ته ورکړی دی ته لوی عالمان ګورې مفتی شامزی وګوره دا د کوم ځای دی لوی علما وګوره بهرحال اور بیا ټول پاکستان له چې الله څنګه علما ورکړي میں لکھ کر دیتا ہوں داسې علما د دنیا په یو ګوټ کې هم نشته دلیر بہادر تا به په سعودي کې وخت تیر کړي تا به په دوبۍ کې وخت تیر کړي تا لیدلي د یوازې تا نه ده لیدلي د دوبۍ خطیب چې خطبې راځي BMW ګاډي کې راځي شورتي والا ګنمین وسري اور د یو خطیب دومره تنخواه ده چې د پاکستان 1500 خطیبان په مزې کولی شي ابل یو امام ته وي هم تنخواه دې څومره دوی گزاره کېږي مې کېنه مړه گزاره څه ته وایي مزې خو د دوبۍ خطیب چې د جمعې پر په منبر کېني تقریر د سرکار د طرف نه لیکلي راغلي که نه راغلي ځکه نه ته په ټوپه کې یو امام له لیکلي تقریر ورکړه چې برابر دي کړي لیکلي تقریر راځي د دوبۍ خطیب دا جرأت نشي کولی چې حاکم وقت ته دا وایي چې حکومته په دوبۍ کې سمندر په کناره چې کومه غوریاني کېږي فحاشي کېږي بېحایي کېږي ها حکومته دا فحاشي دا بېدیني دا بېحایي بند کا دا جرأت وایي د دوبۍ خطیبان کولی شي حکومت ته ویلی شي یا په سعودي کې چې دا دلته راشي بیا ماله پاکستان په بله واړئ توجه 2018 کې په مکه مکرمه کې او په مدینه منوره کې سلیماګانې جوړې شوې زما د ایمان محور حرم شریف دی خانه کعبه ده زما د ایمان حرارت مدینه منوره ده شاید مولوي صاحب دلته راځي دلته بر راشه مریدان دی هغه ځای ښکته کېنه هغې دې خبره مه راوله ستا خو کریډټ دی که نه کېنه توجه دا نشي ویلی د دوبۍ خطیبان دا ویلی شي حکومت ته چې دا سلیماګانې بندې کړې وایه ویلی شي دا کریډټ د پاکستان د علماو دی دې وجې نه د پیغمبر په لسو ودونو کې دا درې سیزونه په ولیمه کې په یو کې د ولیمه هم سنت ته وایي ولیمه پخوا به خلکو وایي چې 10 بجې به روټۍ خورو او 3 بجې به جنګ له ځو څه له جنګ له که نه جیم نون او ګا په جنګ له به ځو څه له به ځو جنګ له که نه 10 بجې به روټۍ نو چې دا روټۍ مخکې وه او دا رخصتي بعد کې وه نو دعوت دی خو ولیمه نه ده او چې پیله رخصتي وشي او بیا په سبا خلکو له روټۍ ورکوي وایي هغې ته ولیمه وایي څه ورته وایي څه چې په څه څنګه کار هم کړی رخصتي شوي که نه شوي سبا به کوو شوي ده وایي شرمېږم وړه خو د کار په ډاګه کړې خبره خو سجرې ته هم راله د شرم خبره خو دا نه ده توجه فرق دغه په نکاح کې او په زنا کې دی کہ وہ چپ کر کیا جاتا ہے اور یہ علی الاعلان ہوتا ہے کہ فلاں شخص کی بیٹی فلاں شخص کے بیٹے اس کے نکاح میں دے دی گئی ہے دا علی الاعلانی ځکه دا دین دی او حیا او سنت طریقه دا هم ده چې د پلانکي کاکا لور هم په حد له ورکړه تاسو ټول خبر شوئ چې خبر شوئ دا نکاح ده او چې خلک نه خبرېږي پټ پټي نه هغې ته څه وایي نو حدیث کې یو لفظ دا هم ده چې باعلان الناس خلکو ته به څه کې اعلان به کې
نو بیا به وایي چې واده عبادت دی، څنګه چې مونځ عبادت دی، تلاوت عبادت دی، ذکر عبادت دی، حج عبادت دی، عمره عبادت دی، صدقه عبادت دی، درود شریف ویل عبادت دی، د رمضان روجې نیسل جهاد فی سبیل الله عبادت دی. دعوت او تبلیغ ورته خطابت خپل یو انداز دی. څه شو ګلپام څه شو چې کم سیز چې ګرم وي نو هغه ګرم وایه، او چې کم نرم یې به نرم وایي. لکه جهاد فی سبیل الله عبادت دی. او دعوت او تبلیغ یو نرم کار دی، نو خطابت کې دا به پوس وایي اور جهاد عبادت دی. توجه دا به بیا دی بیل پروګرام کوو پنې خطابت کور سره. بہرحال منځ عبادت دی، تلاوت عبادت دی، ذکر حج عمره عبادت دی، وادم عبادت دی. وای وادو دسخط ټولو کې شابه وادو واقیموا الصلاة منځ قائم کړه، د الله حکم دی عبادت دی. وآتوا الزکات ادا کو، د الله حکم دی عبادت دی. کتب علیکم الصیام د رمضان روزې نیسل د الله حکم دی عبادت دی. کتب علیکم القتال جهاد د الله حکم دی عبادت دی. بلغ ما انزل الیک تبلیغ کوا، درس او تدریس کوا عبادت دی. نبی او رفن کی هو ما طاب لكم من النساء نکاح واده د الله حکم دی. څه شی دی؟ عبادت دی. څه شی دی؟ پښتنو لږ جواب راکې چې واده عبادت دی. په عبادت کې غانا بجانا ډنګ ډونګ ډمان اجلاګان ګلوکاران پکاران ډي جے سسٹم پکې پکار دی. وای پکار دی. په عبادت کې غانا بجانا پکار ده، ډنګ ډونګ پکې پکار دی، رقص اور سرود مجلسونه پکې پکار دی. اوس خلق په ودونو کې ډمان راولي که نه راولي؟ تاسو سره بالکل کار نشته. دا ټول اولیاء زه خلق یادوم. خلق ډمان راولي که نه؟ په تاسو د خلکو اطلاق نه کېږي، تاسو بیل مخلوق هغه بیل. توجه، خلک اجلاګان راولي که نه راولي؟ خب په نره جواب راکې، راولي که نه راولي؟ خلک په ودونو کې ډیګونه غږي که نه؟ الکان جنکې سړي ښځې ګډي که نه ګډېږي؟ اوس په عبادت کې ګانا بجانا دا ستا دماغ ستا ککرې ستا کوپړې کې ستا په مضمون کې دا خبره راځي؟ عبادت کې ګانا بجانا پکار ده. هجې د قرآن آیات ما ووي بیا خدا چې واقیموا الصلاة منځ قایم کړه، د الله حکم دی. نو دې ته مس مردان راوله، ته منځ کوه هلته دغه ګډېږي، ته منځ کوه هلته دغه په ډول راکېږي. دا شکر وباسه چې دا علما موجود دي. که دا علما نه وي نو څنګه چې په واده کې خلک ډمتوب کوي، منځ به کوي، بیا به په هغې کې هم ډمتوب کوي. یو به منځ کوي بل به ورته شاته ډول وایي. لکه څه چل دی؟ خدا هم عبادت دی. نو ډول پکې ځکه وو چې هغه واده عبادت دی، هغې کې هم خلک ډول وایي. پښتانه یو ټکی بل کوي، وی واده په ډنګ ډنګ مزه کوي او مړی. دا جمله صوابی کې شته که نشته؟ واده په ډنګ ډنګ مزه کوي او مړی. اوس د واده خبره یو لږ سات لا خوا کوو، د مړي خبر را واخله. مړی په جړا مزه کوي. مړی وای مړی پلار دې مړ دی ته جاړې، مور دې مړه ده ته جاړې، ښځه دې مړه ده ته جاړې. ما وې که ته پلار پسې خپای، ما وې که ته مور پسې خپای، ما وې که ته ښځې پسې خپای، ځکه جاړې. دا خو راته نن پته ولګېده. ته وې مړې په جړا مزه کوي، ته خو مزوله جاړې. دا چې کوم سړی مړ شوي او دا ښځې ورته جاړي، وی مفتی سردار وی چې صبر وکړه، ته خو مزوله جاړې. دا په دې ډز نه ده چې دې قبر ته ځي اوس به سره څه کېږي، دا مزوله جاړي. تا وی دا د کوم ځای نه وي؟ ما پښتانه وایي واده په ډنګ ډنګ او مړې. څه ته چې موږ مزه وایو ابه مزه وي، او که څه ته چې زما پیغمبر مزه وایي. واده عبادت دی. واده بلند باسه، واده منځ عبادت دی، طریقې موجود ده. ذکر عبادت دی، طریقې موجود ده. حج عبادت دی، طریقې موجود ده. عمره عبادت دی، طریقې موجود ده. درود شریف ویلم عبادت دی، طریقې موجود ده. تبلیغ عبادت دی، طریقې موجود ده. جهاد فی سبیل الله عبادت دی، طریقې موجود ده. بیا وایي واده عبادت دی، طریقې کورسو کې چې کوم ماشومان کې دا پاس یو مشران له ځای ورکړه، دا ماشومان دلته ماسته مخې ته کینی. راشي زما دا سردار ورته خور کا حاضر دا ماشومان دلته راشي، ماشومان راشي حاضر. خوش مونږ واړو زموږ په خبره ماشومان پوهېږي، دا به ځان ته نږدې کښېني. توجه، واده عبادت دی، طریقې دلته ماشومان دلته کښېنه. راشي بچي راځي، راشه کښېنه، راځي. مالا جواب راکې بس پرېږده. کښېنه بچي، کښېنه ماشاءالله کښېنه. بس
وای واده عبادت طریقې دا ولاړ کسان چې دا وکینې نه خبري د هر مجلس خپل آدابي سکیورټي والا انتظامی والا پولیس محکمې والا کدا ولاړ نه دی ولاړی خو نور د مجلس آداب داري چې عام نور به کسان بکینی تاسو کې انتظامی والا څوک مقرر کړي ادي ولاړی تبلیغ والا پیری له کسان مقرر کړي هغه به ولاړی پولیس والا به ولاړی سکیورټي والا به ولاړی اور نور کسان ولاړ د مجلس آداب خلاف ده دا کرسي خالی دي دې طرح شکینه بس ما ته متوجه شي اور اوس کسان لګرامخ کې شکل هماغه د پلین کوچ کیسه ده نو وې زه دغه ځای کوزیږم خلک راشه دې سیټ کې دا پلین کوچ روان ټوپې ته دي تا به ورسئ هماغه ډومبي سیټ کې ټول ناستي وې زه دغه ځای کوزیږم نو لږ به خوځي کوزیږم نو خو سم سره ته ورسه کنه بهرحال واده عبادت طریقې منز عبادت تی طریقے موجود دا ذکر عبادت تی طریقے موجود دا حج عبادت تی طریقے موجود دا وعدہ عبادت تی طریقے چې جماعتونه کې امامان دي دلته موجود دي لږ لاس اوچت کې چې مسجد کې امامي غټه ذمہ داری ده ماشاءالله دا علماو نه یو دی تاسو کوم شاهد مولوی صاحب ګلپام تاسو سره امامت دي کنه اوس وره مونږ جمعات ته چې راځو نو د روجې تپوس کوو د زکات تپوس کوو د عمرې تپوس کوو روجه را روانه د امام نه به د روجې تپوس کوو قسمه قسم د مسایلو تپوس کوو د قربانۍ تپوس هم کوو چې استاد جي په ما کېږي او که نه په تا کېږي خو چې چاړه زما په لاس دي ته د قربانۍ تپوس کې د حج تپوس کې د عمرې تپوس کې د زکات تپوس د عشر تپوس کې زه په دعوې سره وایم چې د یو سړي د زوی واده اور دې زنو یا تلبس التحیات کې خپل امام صاحب مولانا صاحب شیخ القرآن شیخ الحدیث تکینی او امام ته په التحیات وکین امام ته چې امام صاحب زما د زوی واده دی ما ته په اسلام کې د زوی د واده طریقه وښیه ستا څومره وخت د امامت شو وري صاحب په دې شپږ اووه کالو کې دا تپوس چا کړي چې زما د زوی واده دی څه طریقې ده تاسو څومره امامت وکړئ وري صاحب لس کالو کې دا تپوس چا کړي شاهد مولوي صاحب یاد اچا د لور واده خبرې به ښه صفا کوو ځکه چې حجره ده خو مستوراتو خیال ساتم جماعت نه دی شپږ نمبر به په جماعت کې ویم دلته نه ویم توجه یا د یو سړي د لور واده او د امام لره چې امام صاحب د پیغمبر څلور لوریانې وې څو زینب رقیہ ام کلثوم نور نظر لخت جگر گوشہ فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء فی الجنہ رضی اللہ عنہن پیغمبر صلی اللہ علیہ وعدہ کړي امام صاحب زما د لور واده دی ما ته په اسلام کې د لور د واده طریقه وښیه دا تاسو چا کړي د لاسو کالو کې اسلام مقتدیانو کې د چالو جوړ نه د واده شوی دا او تاسو نه تاسو کوم ته چې د روزې تاسو کې کړو د امام لرازي او د حج تاسو کې پښتونه ستا چې د زوی واده تا د امام نه تپوس ولې نه دی کړی د سوال حق مې جوړېږي که نه جوړېږي وایا مسلمانان نه یو ستا د لور چې واده دا امام مخکې ولاړي په مصلا مونږ پار چا خو ګمان کوو پاکستان کې څومره خانان دي ملکانان دي نوابان دي ایم پی ایس دي ایم این ایس دي صدران وزیران لیډران دي وایي ټول مونځ کوي مونځو لږ سخیان شي بدګماني مه کوئ مونځو منځونه خانان منځونه کوي ټول منځونه کوي ډاکټران کوي انجینران کوي پایلټان کوي وکیلان کوي ججان کوي اور خدا منځونه چې کوي په جماعت کې نه په سپونه کې کوي که د امام په ځای کوي کم ځای کوي صدر سے په محراب کې ودرېږي زه د مذهبي خبرو کوم وزیر اعظم په محراب کې ودرېږي نه بیا واوره امام مقدم دی بولو امام رستو ولاړ دی ټیکدار رستو ولاړ دی اول سیر رستو ولاړ دی نو چې ته مکان جوړې دکان جوړې انجینئر سره مشوره بعد کې کارپینټر سره مشوره بعد کې اول سیر سره مشوره بعد کې ټیکدار سره مشوره بعد کې پہله مشوره عالم دین سره وکړه چې په اسلام کې کم تعمیر جایز دی چا پلازا جوړولو نه امام سره مشوره کړې وه چا کړې وه تا چې مارکیټ جوړاو وای امام مقدم دی امام ستا د زوی د لور تم راغلی وی ما ورته هلته م ځي وی اوجي توجه کوم ځای پروګرام
وی آو جی چې واده کې خلک ګانا بجانا کوي اسلام پوری خندا ده د پیغمبر طریقې پوری خندا ده دا ګستاخی ده که نه ده د پښتون زه تا ته وایم چې فرانس والا د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړي هالینډ والا ډنمارک والا د پیغمبر په شان کې ګستاخی وکړي نو هغه ګستاخی خو ده خو پښتون ته چې په واده کې ډمان راولي دا ګستاخی نه ده دا اسلام پوری خندا نه ده دا عبادت پوری خندا نه ده تم خود جو کچھ بھی کرو کرو خو چې فرانس والا د پیغمبر په شان کی گستاخی کی پھر تم مرد قلندر مرد مجاہد بنتے ہو سڑکوں چوکوں چوراہوں پر جلسوں اور جلوسوں احتجاج کے لیے نکلتے ہو اوہو بڑی زیادتی ہو گئی چې فرانس والا گستاخی کی دا گستاخی دا ودونه کې ډمان راولي دا گستاخی نه ده وای دا کنه ده اسلام پورې دستخط پې کوي دا کنه ده په هندوستان کې هندو قبلې ته مخ کړي متیازې کولې د تبلیغ والا خبره تقاضا کوله دا څه کول مو چې الفاظ سم وایي څه کول یو مسلمان راغی او د دې کالر نه ونیسه قبلې ته مخ کړي او د کالر داسې کلک ونیسه او ته پاسه مونږ عبادت کې قبلې ته مخ کوو او تا قبلې ته مخ کړي تقاضا کې داسې وډباو توبهګارې که چند دن بعد همغه مسلمان ناس ته قبلې ته مخ کړي تقاضا کوي هوا هغه هندو رامنډې کړي چې رامنډې کړي د لرې نه نو دلته ورته لاسونه کېښودل هندو ورته وایي چې اخلا پرون چې ما قبلې ته مخ کړی او دې ډبولم برابر دې کړم توبه ګار دې کړم نن دې په خپله قبلې ته مخ کړي مسلمان ورته وایي چپ ستا پکې سیمه ده زموږ خپله قبله ده که مخ کوو او که شا کوو ای پښتونه زموږ خپل دین دی زموږ خپل اسلام دی زموږ خپل قرآن دی مونږ که اسلام پورې خاندو خیر دی مونږ که پټکي پورې خاندو خیر دی ګیرې پورې خاندو خیر دی په واده کې ډمان راولو خیر دی عالم پورې خاندو خیر دی اسلام پورې خاندو خیر دی خو چې ډنمارک کې د پیغمبر په شان کې ګستاخي ونه کړي چې په فرانس کې څوک د پیغمبر په شان کې ګستاخي ونه کړي ستا د ایمان ته کوم ایمان ووایم ستا د اسلام ته کوم اسلام ووایم خپله خیر دی چې موږ څه کوو خو چې فرانس والا ګستاخي ونه کړي ټیک ده دا مسلمانی ده دا مسلمانی دا کس منہ سے جاؤ گے کون سا منہ دکھاؤ گے وائی وعدہ عبادت تی وعدہ گانا بجانا ڈنگ ڈنگ پکی پکار دی کلک عظموں کے صوابے کے ٹوپے کے ختم شو ٹوپے کی دا پہد دا وعدہ با منگ سنگی بنیاد جوڑو دا با ابتدائی انشاءاللہ العزیز اور صرف ما تا دمرا اطلاع کا زمان نمبر واخلے کہ چار ڈمانی جڑاگان راوستی او تاسو لے چل نہ درتا نمالا چل راضی کیونکہ ہم صرف اخباری بیانات نہیں دیتے کہ بس جی مذمت کرتے ہیں ہم صرف مذمت نہیں کرتے کہ پا مذمت کارون سے پھر ہم مرمت بھی کرتے ہیں دا سے چل وہ سراو کم پا نصیحت چی کم سڑی ٹک نشکنا ولاقل تکبیح الاشارہ والکمسل کوتکن ولول د ناصر خټک واده کاش کاوري نو بساوري دي د ناصر خټک واده ماته چې مفتی صاحب زما واده کې به مال مولانا بجلیګر راولي مولانا بجلیګر صاحب نو خار نه خپتلو مولانا عبدالحق صاحب له وټ غختلو هغه شانتي کار نو شوی نو بیا غینه بعد راغلی نو مفتی قاسم زوی راته ځان له جدا د بل موضوع ده بهر حال ما یو ټیک دراوله مې دا نن چې د واده کوم شپه ده کنه د دین یو شپه مخ کې ورله نه بند بکسر اغله هغه مخلوق را ورسید چې نه نارینه دی او نه زنانه دی او نه زنانه دي نارینه سره برابر دي زنانه سره برابر دي اوې پښتنو په وټونو کې د سره برابر ولې چې ته غیرتی پښتون کونډور بریتونه دي جو بند بکسر او خبري اجره زما د تر داسي اجره ده هغه د مال د سارو شوق کوي نو یو کمره کې اجره کې بوس پراتو اوس غروب شروع شوی دی الته ما ته قاری عمران چې ته کم زما خپل مسجد کې درس کوم تبلیغي انداز کې ورزو غش ورته کوم مینت ظاهر کوي وخو یې نه کړی دی امیر صاحب ته پوښتنه ته په کونټه سوکوالی ته په اوسه پر لا سوکوالی نه اسی خوند لپاره ګرځي کنه نه خیر د کله کار ته غسته په کار دی بهرحال
ما ورته فون وکړم دا کسان ختمول غواړي دا سیسټم ختمول غواړي ما ته ماحول خرابوي زما غش خرابوي زما مدرسه خرابوي 2 غنټې ماشومان مونږ ته کینی او هلته کینی که نه کینی اجلاګانو ته واړه کینی تا د اوسه پورې دا غیرت کړی چې تا مخصوص کسان اجلاګانو ته کینولي لوی واړه سپینګیري بوډاګان ټول ناست دي که ناست نه ما ته اشفاق صاحب وایي اس پي صاحب چې مفتی صاحب ما اټک خیرآباد کې غل رانیولې زه تفتیش کوم اور موبایل درلیږم واصل خان اولدارو وفات شوي تمام مردگانو سره د الله بخښنه وکړي اوس هغه درس شروع دي اجره کې نو مولوي صاحب موږ خو څوک ورپرېږدي نه چې دا مزې واخلو دا خو خلکو وکړي هسې په جومات کې شاړ کېږو سم غوبل جوړ دی درس دي ما د دې ټولې اجرې یو مشر رابار کې یو کس رابار کوي زه دوی مشر یم ما تاسو چې کم کار کوئ په دې اجره کې په دې الله خفه کېږي د الله رسول خفه کېږي علما خفه کېږي پیران خفه کېږي مجاهدین خفه کېږي تبلیغیان سړی دې ته اکري کېده ما ته چې مفتی صاحب ستا خبره منو اوس دا تبلیغ والا ګش کې څنګه ولاړ نه موږ هغه شان ولاړ یو خو سم ګڼ وو اوس زه هغه ته دعوت ورکوم ترغیب ورکوم چې به دا ښه شی نه دی او تاسو زموږ میلمانه یو د پېښور نه راغلي او میلمانه یې اوس په دې ګڼه کې بې ادبي دي مافي یو کس په دې خپه ګوټ کېدو او په دې ګڼه کې رادن نه شو او ما ته د غصې نه و چې کېږي به پروګرام به کېږي ما خدای سم څه نه وایي په ګوډو واوړېدو دغه د چې موبایل راورسېد واصل خان راکوشم ما ته مفتی صاحب کوم ځای کې اجلاګان دي ما یې د اجره کې پولیس رانه مخکې او موږ ورپسې چې دننه لاړو که نه په مولوي صاحب هسې په جومات کې ناست مړه چې لاړو توجه داسې دنګ څیزونه و چې ما سره کوم په جومات کې په ډومبي سب کې هغه هلته هم په ډومبي سب کې رنګ هاتو په دې خفه کېږم دا در پسې لا بانک کوي دا بل در پسې اقامت کوي تا رستو لټولې توجه او لا بعض سره هلته ناستو تسبیح مړول ما دې په استغفر الله ویم توجه ما دا ویښته ډېر غټو ډېر زیات غټو بې انتها غټو په طالبې خپل یو شوقي زه چې عمرې له لاړم نو سر بیا ټینګ شو دا ویښته دوباره راغلي اپیله ویښتونه کاش د ګلپام خبره چې تاسو لیدلي دا ټول کاش واله دی کاش زما داسې غټ ویښته او ځان سره ګڼ کسان د جوماتونه راوست ورلو خو چې دا موږ به برسري خرسري دا مولیان طالبان یې ولیدو که نه نو جوړاګان د هغه بوسو کوټې ته مې ستاسو انشاءالله همدغه ځای دی میک مې ته واخیسته ما یې واده عبادت دی ما نور څه نه دي ویلي همدا یو نمبر مال راځي ما یې واده عبادت دی څنګه چې مونځ عبادت دی دل جلو سے پڑا ہے پلک سے کام نہیں جلا کے راک نہ کر دوں تو دیوبندی نام نہیں ته دیوبند څه پېژنې راشه چې پته دې ولګي الله دې علماء دیوبند ته ډېر عمر ورکړي بیان مې وکړ ما اخر کې دعا شروع کړه دعا کوم نه 2 خبرې پاتې ما دعا شروع کړه اجلاګانو هم دعا شروع کړه هغې سره هغې ته هم دی استادان وایي نو مړه د جومات امام ته استاد وي هغه ته استاد وي په دې ډز نه دته مولانا صاحب وایه صوابی والا و ټوپے والا تاسو امام ته استاد وایه د سکول هغې ته استاد وایه ګیلکار ته استاد وي ډریور ته او هغه دوپړي مار ته وایي چې استاد دغه تور ځای ووه توجه د مسجد امام ته به امام صاحب وایو څه به وایو مولوي صاحب به وایو مولانا صاحب وایي مفتی صاحب وایي بس کې درخواست درته کوم استاد ورته مه وایه ډم ته م استاد وایي استاد مطلق هغه چاته وایي چې پوهېږي چې څه کېږي پوهې ته خلک څه وایي دا یو نیم خلک پښتو کې وکړي لکه وایي سم استاد مطلب دا چې دی په دغه فن پوهېږي نو دا عام معنی ده خو چې کله یو معنی داسې ګډه وډه استعمال شوه بیا هغه پرېښودل پکار دي قاري صاحب وایه مولانا صاحب وایه مفتی صاحب وایه جومات امام ته به استاد نه وایي څوک به نه وایي دا خو خلا عادت شوې ده نو اوس به څه کوو زه الله دې پکې خیر واچوي بهرحال بعضې خلک نو ما دعا شروع کړه ما ربه دا مرداري ختمه کړي دا پلیتي هغې لاس اوچت کړي د هغې هغه استادان هم لاس اوچت کړي ما ربه دا مرداري پلیتي ختمه کړي ما ربه هغې ولاړو ما ربه موږ له د دې جلاګان نه نجات راکړي هغې وي امین ما د ملا زور دی وکتو دې علماو ته وایم صرف په تقریر نه کار نه کېږي لږ راووته زما نن څویم تقریر دی 5 صرف په تقریر نه کار نه کېږي زه اکثر وایم امیر صاحب هغه په نصیحت چې څوک سمېده تبلیغ والا سم کړي دي دا نور راته پرېږده هغه تبلیغ والا کم منت کوي چې درخواست کوي راځئ جمونځو کې الله سره تعلق جوړ کړئ جومات ته راشئ میلمانه راغلي دوستان څومره منت کوي سړی ورته حیران شي الله یې د تبلیغ دا محنت د دنیا ګوټ ته ورسوي
بعضې خلک په ودونو کې څه رواجونه کوي 2 بیانوم بس بیا اجازت غواړم بس بعضې خلک د واده هلک په کټ کې کښېنوي او 3 پیرې ښکته بره کوي صوابی خو نشته که نه په پالنګ به خېجه شته پخوا وو خو دا پخوا چې وو که نه دا ولي اوس ګوره ورته 14 اگست 1947 نه قبل یو مسلمان په لار روانو په هنده و جنۍ نظر ولګېده خوښه شوه او تبلیغ والا خبره وي ایمان یې کمزور و هلکه 4 میاشتې ولګو که نه الله دې موږ قبول کړي بس کار خراب شو هندوانو پسې لاړ وایي ستاسو لور مې خوښه ده مالې راکړې هغې ورته موږ بوتانو ته سجده کوو تاسو رب ته سجده کوئ موږ هر جایي تاسو یکجایي اور موږ مشرکانو تاسو موحدین یې عقیده کې چې اختلاف بیا ورسره نکاح وایا هندوانو سره نکاح سکانو سره نکاح یهودیانو سره نکاح خاچټو شیګانو سره نکاح پمنو قادیانانو سره نکاح دا پمن دي پمن ځکه چې په لیټرین کې مړه کېږي ما بل قادیانانو له چیلنج ورکړی ما زه د خاتم الانبیا محمد ربی صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت یو چوکیدار یم اور د ټولو دنیا قادیانانو ته وایم زه به ملا سوچت کړم ربه چې زما نبي ته دې څنګه مرګ ورکړی کم حالت کې موت راغلی زه هغه شان موت غواړم مې ټول قادیانانو دا دعا وکړي چې څنګه زموږ پیغمبر قادیاني مړ شوی هغه شان مرګ موږ ته نصیب کړي دا دعا کولی شي ځکه هغه مردار شوی په لیټرین کې و نو بیا به دوی هم په لیټرین کې مردار کېږي نو ویلی شي ما د ټولې دنیا قادیانانو له چیلنج ورکړی موږ خو غواړو مرګ د پیغمبر په شانتې د صحابو په شانتې د حسن جان شهید په شانتې استاد المجاهدین د مولانا سمیع الحق شهید په شانتې بهرحال هلک ورته وایي چې هر څه خو کار خو خراب دی پته نشته د کوم ځای نه کار خراب دی پیر صاحب کوم ځای یادو ښه دا زه نه وایم کار وایي د یو ځای نه خراب دی هندوانو ته شرط کې خو چې کټ کې به دې کینو او 3 پیرې به دې ښکته بره کړو 3 پیرې کوي که نه ته جوړه سنت طریقه ده خو لکې به ګوتم 3 پیرې وی هلک وایي مامو ته بیا دي مو ته دا خبره زه کوم چې اجره کې کوم دا جومات کې زه نه یم هلک وایي مامو ته بیا دي مو ته کم ګران کار دی خو 3 ځله به دې ښکته بره کړي ښه بمبار کار دی کېږي شی خو درکوي توجه پوښتنه حاجي صاحب وایي اوس ختمه شوې ده ډېرو ځایونو کې اوس هم شته او چې د چا د وجې د زاغي راځم زه د خواتین موضوع چیړم خو بس صرف یو جلک در کوم بس دا ټولې کیسې ښځو کې دي سړي خواران او د څه نه خبر نه دي ټولې کیسې ښځو کې دي په غم کې او په ښادۍ کې زوی به وله الله ورکړي وایي هغه خور له م راله سوټ واخله هغه بلې له م سوټ واخله هغه بلې خور له م راله سوټ واخله نو دا زوی هغې در کړي و په ارام کښېنه تا ته هغې ویل چې موږ له سوټونه واخله زوی در الله درکړه د الله په نوم باندې خیرات او صدقه وکړه د الله په نوم یې وکړه بهرحال دلته یار دوست په پالنګ خېجئ هلته هندوان راتاو شول دوستي تعلق مرګرتیا اجره جماعت بیټه کې پورې تاسو نه تپوس کوم پردې لکان کور ته دننه کول اسلام کې شته پرې د اسلام پرې د پښتو کې شته د پالنګ په دوران کې خلک پردې لکان کور ته دننه کوي که نه دننه کوي ما تاسو ته څه نه دي ویلي زه خلک یادوم خلک کوي که نه کوي پردې لکان کور ته دننه کوي که نه دننه کوي مونږ اولیاء یو مونږ خو دا کار نه کوو مونږ ټول الحمدلله اجره کې چې څومره ناسې بزرګان یو خلک کوي که نه کوي بقول زینت المحدثین شیخ محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم تا چې پردې لکان د پالنګ په دوران کې دن نکړه خینې ورته ښې خواښې ورته ښې خور ورته ښې مور ورته ښې اسلام دې تباه کړو پښتو دې تباه کړه هلته هندوان راتاو شول نه چې هندو هغه کټ وچتاو نو هندو پکې آواز وکړ وایي الله ورپسې وباسې دا هغه مسلمان دی چې ښځې دپاره خپل دین پرېښود نن چې زما ستا مور خور په مصله ناسته دعا کوي ربا هغه وخت پر مرګ مه راکوو څو پورې م د زوی او د رور پالنګ نه لیدلي ما ورته اوسه پورې مور خور ته دا وښودل چې پیغمبر په پالنګ نه دی ختلی ابوبکر عمر عثمان علي صحابه تابعین تبع تابعین ائمه اربعه اولیاء علماء دیوبند واده کې په پالنګ نه دی ختلی وایي پالنګ د هندوانو طریقه ده د چا طریقه ده د چا طریقه ده د چا طریقه ده من تشبه بقوم فهو منهم ای حشیر معهم حشر چې د چا د هندوانو طریقه وکړه حشر به چا سره کېږي زه نه وایم چا سره به کېږي حجونه هم کوه عمرې هم کوه صدقات خیراتونه هم کوه په جومات کې بانګونه هم کوه په ړومبي سب کې منځونه هم کوه چې په واده کې د قادیانانو طریقه وکړه که نه په واده کې د هندوانو طریقه وکړه که نه انشاءالله العزیز د قیامت پر ورځ به ګاندي سره پورته کېږي ګاندي سره به پاسې بعضې خلک یو هلک واده مې واده وکړه خو په پالنګ ونه خېجي څه شو په حد څه شو تاسو دا کار نه کوئ شکر دی الحمدلله که نه زر زر وایه شکر دی الحمدلله الله دې لري
ما یو هلک واده ما په پالم ما ته مفتی صاحب مجبوري ده اوسمه غټه مجبوري ده ما څه چل دی وی خواښې راته وایي چې ښې جبه دغه ازمارکټی به څوک پوهېږي سسټم دننه خراب دی کوم ځای نه او دا کوي دی دپاره مولي صاحب دا په کټ کې کښېنئ که نه صحن کې کوم ځای کې بله پښتو ماله نه راځي صحن کې څه کې صحن کې کټ کې کښېنئ نه ښکته برکۍ یې هغه خواښې ولاړې او د کلي نورو ښځو ته وایي چې وګوره که نه هغه دغه دی هغه دغه دی ښځو ته یې مه ښایه چې د لور دې خوښ شي شکر وباسه پالنګ د هندوانو طریقه چا طریقه ده ما کنډرو کې بیان وکړم ډېر ناوخته او ګرمي وه نو چې ما دا خبره وکړه نو ما ته یو کاکا وایي چې مفتی صاحب ما ته خو پته نه وه زما چې کله واده و که نه خپله کارګزاري راته بیان کړه خو سنت طریقه ده که نه کارګزاري بیان کړه ما ته وایي چې کله زما واده و ما ته خو څه پورې دا پته نه وه ما ته چې کله زما واده و د ماجرو په اصطلاح کې راته وي وایي زه خو یم داسې اسمان ته جګ جګ کړی وم ما چې تاسو د فهد په واده کې دا مسله واورېده چې پالنګ د هندوانو طریقه ده او چا کړې وه او د وی ربه زما توبه ده الله به ورته کړي ګناه خو که د دې پروګرام د دې علماو په محنت سره د دې مجاهدینو تبلیغیانو په خوارۍ سره که د دې پروګرام نه پس په دې کلي کې چا د پالنګ کار وکړو ګناهګار یک بد که نه وي یو رواج بل ویم بس بعضې خلک دا واده لږ په کرسۍ کښېنئ پانرسۍ پې واچوي لاس او رومالو تړي په لاس کې نکریز لګوي وایي نښه ورلکو وایي دا هم ختمه ده شا به وایه ختمه شوې ده تاسو بزرګان یې تاسو نور خلکو نه ته څه خبر یې خلک کوي که نه کوي د خلکو دا ټکي در باندې ډېر ښه لګي خلک یې کوي که نه کوي د واده لږ په کرسۍ کښېنئ او لاس کې ورته رومال دی اصلاح الرسوم لیکلي د اشرف علي تاني صاحب کتاب دی لږ ځان له واخلې ښه په 60 روپۍ کېږي په څو مکه پیکچ مکه نسوار مکه سیرګټ پرې د یو اپتیله کتاب واخله سټډي وکړه چې دین نه خبر شي هندوان چې لاس ته کمتار تړي هغې ته راکې وي بولو څه ورته وي او په دې نښو کې رومال تړي که نه هلته د ټوپې او د صوابی بازار کې د 200 روپو هغه رومالونه سره راوړي که نه نو یو له نښو کې روباسه 15,000 روباسه 2,000 روباسه 3,000 او یو نیم ته پکې داسې کې ته خو په دې واده ډېر خوشحاله یې ټیک به 10,000 راکې دې مو ته د نر بچې زر زر شمېرې ته جوړې د جومات چاندی ورکړه ورکوي که نه ورکوي خلک پیسې ورکوي که نه چې نښه وله کومه کوي چاچي ورله نښه راوړه کشره خور مشره خور نیا لا ژوندی او په ارام نه کېناسته هغه هم راله نښه یې راوړه توجه او د واده هلک پوخ ناستي یو له نښو کې لاړ شي بل له نښو کې لاړ شي نور کسان بدلېږي که نه واده والا ما ته چا وایي دا واده والا پوخ ولې ناست ما دا وزیر اعلی دی 15 کاله بړک نه وي یو هلکانو له نښې وکړي نو بیا پکې داسې کې کشر لاله اله راځه مشر لاله اله راځه اله بابا راولې کاجي راولې بابا هم کښېنئ سپینګیري کښېنئ رښتیا وایي کښېنئ که نه کښېنئ داسې پکې چا مو نه وي چې اوس دې کښېنولې ما نه وایه نو حق چېرته وایو ملا ته وایي چې حق وایه خپله حق نه وایه توجه پیسې ورکوي په ډمانو پیسې ولي په اجړاګانو پیسې ولي په پټو سترګو د ثواب په نیت د دې دین په تقاضا او د الله د رضا دپاره ولي اور سبا چې استاد امام صاحب نکاح تړي که نه نو په اجړاګانو چې پیسې ویشتې نه پکې لیمیټ و انلیمیټډ خرچه دې کړې وه او چې سار امام صاحب نکاح تړي نو د واده د هلک پلار به واسکټ داسې کړي ټوپۍ کې د نکاح پیسې څو دي په 1500 تاسو نکاح تړئ یا لکه داسې کړه په دې خو پیکچ هم نه کې هغه په 599 دی توجه ما ته متوجه شئ بس ما دا جمله وایم بس بیا په بله موقع د بل چا واده کې پروګرام کوو ټیک ده انشاءالله کوو به انشاءالله نو د واده هلک پلار به واسکټ داسې کړي د شپې به یې ډمې جوړاګان ګډ کړي هغې له بیسا به پیسې ورکړي د جیب نه به 500 ټیک دی 500 روپۍ به راوباسي او امام ته به وایي چې استاد جي صبر خو که دا واخله ښه په نکاح پیسې ښه نه وي ښه دنه اوس مفتی اعظم پاکستان جوړ شو چې په اجړاګانو ولي هغه ټایم نه وي خو چې د مولا جیب ته ځي نو چوې دړکېږي دی په ټول واده کې شریعت یاد نه امام صاحب وایي د هلک دا نوم دی د جینۍ دا نوم دی د پلار دا دی ولدیت دا دی اور امام صاحب وایي حق مهر څومره ولیکم حق مهر داسې یو غوړ غونته کلکلا واوا خان به راټوپ ولیکه جي شرعي ولیکه شرعي اوس چې شریعت یاد شو
ډمان چې د ګډول شریعت یاد نو اجراګان چې د ګډول شریعت یاد نو ته ما ته په حق مار کې نیغ نیغ کېږي شرعي ولیکه شرعي نه سم شرارت دله لیکم اچھا په ګانه بجانه واده وکړي که نه شروع غلطه کې بسم الله غلطه کې سبا چې الله بچي ورکي هغه بچي یو بل ته داسې کړنګېدلې کنځل کوي چې د هغې معنی چېرته په ډکشنرۍ کې هم نه میلاوي چې د دې مینس چېرته وګورم اور چې په ګانه بجانه واده وکړي که نه په ډومبۍ ورځ هم خوشحاله په دویمه ورځ هم خوشحاله په درېیمه ورځ هم خوشحاله اور زنانه دې اوس واوري په څلورمه ورځ بیا د خواښې او د انګور فاینل میچي د پېښور د زلمو به څه میچي کښېنه مړه د پاکستان او د انډیا به څه میچي پښتنو د خواښې او د انګور میچونه کورونو کې شته که نشته نه په چا پرده چې وایه که نه شته که نشته چې په ګانه بجانه یې واده کړي نه په هغه یو مورچه کې ورته بیا خواښې ولاړي په بله مورچه کې ورته بیا انګور ولاړي نه خواښې ورته وایي چې ما پیدا که ما غټ که ما لوی که زوی دې رانه واړو هغه انګور یې ورته وایي هومې ګټه قسم بالله د پښتنو کورونو کې دا کیسې شته که نشته وایه شته که نشته او دې خوا وګورئ د سخر کاکا رول پکې څه دی صبر وکړه مطلبي سړی خو پاتې دی سخر کاکا چې راشي دې نه خپله ښځه خفه کولی شي نه انګور نو دا پکې بحیثیت امپایري دې ورته کله وایي آوټ او کله ورته وایي نټ آوټ اور د واده کړي باره کې نن نه وایم ځکه چې ډېر نږدې دی ابا بیا شي په سنت طریقه به ودونه کوو بعضې خلک په واده کې شکور کې نکریزې ولګوي شمې پکې ولګوي هغه ګډۍ تاوی یې دا خو به نه که نه ته پار یو دستخط کوې چې نشته ته خو بزرګ یې سپین پټکې دی والې ستا کور کې به نه او داسې پته لګي ته یې د منځ نه څه خبرې که تا رابار کې وغی کوي توجه بس وایم بیا دا نږدې ده د هغې سمول دا په تاسو دي زه ترې لا ډېر لرې یم توجه شمې به په شکور کې کېدي شکور کې خلک روټۍ ږدي ظالمانو شمې او هغه ګډوي د اور احترام په اسلام کې حرام دی بولو د اور احترام اسلام کې د اور احترام چې څوک کوي اجي صاحب هغې ته مجوس وایي څه ورته وایي آتش پرست وایي ضرورت دپاره اور بل که جایز دي اور بل که روجې پخې کا خروب جایز دي اور بل که حلوا پخه کا خپلم اخره او مالم راوړه جایز دي ضرورت دپاره اور بلول جایز دي غټ داسې انرژي سیور بلپونه به لګېدلي او هغه شمې به نیغې نیغې کوي ولې لوډ شیډنګ د بجلي لاړه کړون دی نه دا د شمو دور دی 2021 کې شمو دور دی اوس ټارچونه ګډوي را ګډوي اوس یې وله راډونه جوړ کړي دي هغه ګډۍ راډونه ناوې چې واده کېږي نو په ډوله کې په موټر کې ورسره لاټین ږدي لاټین اوس د لاټین دور لاړه بله ځای کې مې چا راته ووي وایي اوس یې ورسره ټارچ لګولي چې ځان سره رڼا یوسي ما هغه رڼا د قرآن د الله دې ورته قرآن نصیب کړي دا رڼا نه ده او واده چې وشو نو د مور پلار خیال به ساتو د فات والدین دواړه شته که نه انشاءالله الحمدلله شته مور پلار دې شته وایه که نه یار وایه که نه موږ ستا خوشحالو له موږ راغلي مړ یو هلک واده و دته لږ ونیسه دا دی ښه دا یو هلک واده و دا خبره واله ما ورته واده وکړه خو مور پلار پرې نه دی وایي وا مفتي صاحب داسې کوې مور پلار زما مور پلار دی ویم مور پلار پرې نه دی او چې واده وشي که نه دې خوا ګورئ پلار الا شي مور بلا شي ښځه نعمت الله شي نعمت الله خو جي اوس تشریف راوړه پلار الا مور سمه غټه بلا ښځه نعمت الله ښځه بیا ملاویږي مور او پلار بیا په سنت طریقه ودونه کوو دا نښې دا خرافات ختم کو اور د واده نه پس چې الله بچي ورکړي ابوبکر عمر عثمان علي حسن حسین عباس فاطمه زینب رقیه ام کلثوم عائشه خدیجه امیمه حفصه جامعه حفصه دا نومونه پکې ده پښتونه دا نور نومونه پرېږده ګران هغه ارزان هغه ګل هغه ډیران ګل و ماجره څه چل د سره وکړم ډیران مولانا تارجمي صاحب خو پېژنې که نه پېژنې 2005 کې 400 ته راغلی اج سټیج جوړ شوی خیر د تبلیغ والا سټیج نه منبر وي منبر جوړ شوی مولانا خادم مولانا بلال زه ناستم مولانا تارجمي صاحب بیان کو اچھا چې هغه منبر جوړ کړی د هغه نوم ضابطه خان څه نوم یې که د چا نوم یې پهله زه معافي غواړم
ضابطہ خان نو مولا ترجمے سے ذوق سر خبر اکڑا وہی بلا یہ ضابطہ خان بھی کوئی نام ہے؟ تم پٹھان بڑے عجیب لوگ ہو، تمہارے پاس تو گل اور خان کی پیکٹریاں ہیں، دیکھتے نہیں ہو، نام کے آخر میں گل یا خان لگا دیتے ہو، نام بن جاتا ہے۔ وہی میں نے ایک پٹھان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا پاکستان خان۔ میں نے کہا شکر ہے پاکستان میں پاکستان خان بھی موجود ہے۔ دا نمونہ داسی او دا دلتا علماء دی، مدرسی دی، شیوخ دی، غٹی غٹی مدرسی دی، مینے کی مدرسہ دا، پا ٹوپے کی مدرسہ دا، راشا پا زی پزی شاہ منصور کی مدرسہ دا، راشا زی پزی مدرسی دی اگورا ادا مفتی محمد پریس سے مدرسہ دا، پنج پیر کی مدرسہ دا، زی پزی پا حقانی مدرسہ دا، راشا دارالعلوم شرکت ٹولی مدرسی دی، اور دلتا اولیاء دی۔ تاسو حیات آباد فیز 1 ڈیپنس لاہور بحیریہ ٹاؤن اسلام آباد تراشے مور پلار میں مسلمانانی پاولاد بچوی نمونی خی انکاو پینکاو ٹینکاو دا نمونه بداسي پښتنو کې دا عادت دی و یو شان نمونه ږدو یو شان. زه 13-14 کې سال اندورون کې تبلیغ له تلیم، چېرته تلیم ښه کار مې کړی که نه که بیا نه ځم تله پکار دي کړی دي پکار. نو زه د عربو ترجمان هم د چا دا عرب ډېر حساس یم، زه اکثر تشکیل عربو سره کوم ځکه علماو ته هغوی ته هم پیدا کېږي علماو ته. ما سره شپږ عربو په اسلام آباد کې مصریانو، زه د هغوی ترجمان هم. نو یو پښتانه په نوم جګړه کوي که نه که ښه نوم یو کس ایښی دا نوم بل چا کېښود دوی وایي چې هله موږ نه نوم پټ که جګړې پې کوي که نه کوي. زه جومات کې ناست وم، ماسخوتن مې درس وکړ، محمد امین کاکا الله دې وبخي ما سره ناست و. اوس هغه زیرابګل بابا یو کس راغی ما ته یې پاسه ما چې څه چلو شو وایي را ترغاړو زر ما چل څه شوي وایي الله راله نوسې راکړه. نو غوسه م راله چې مړه ته ما دې له پاسې خو زه هغه خوشحاله و. نو زه ورپاسېدم نو ما یې څه نوم دې کېښودو ما ته وایي باسط نوم مې پې کېښود. پښتانه عبدالباسط پوره نوم نه وایي باسط وایي. نو چې هغه څنګه باسط نوم یاد کړ محمد امین کاکا نه یو کوي نه بل کوي ده ته وایي چې غلا وایي غلا زما د نوسي نوم دې پټ کړه. نو مصریانو سره خو زه پاتې شوم، ما نه یو کو نه بل تفسیر مې بند کړ او محمد امین کاکا ته مې وی غلا وایي غلا. ما ته مفتی صاحب ما ته دې ولي وي دغه نوم که تا نوسي ایښي که نه د ده نه مخکې نو دا خو تا هم را پټ کړي، دا خو د مصر د قاري عبدالباسط دی. که مصریان رال که نه زه یې پېژنم پته به نه لګي چې ګزار چا در کړی دومره حساس دي. ما سره شپږ عربو نو روجه وه نو درستخان به ولګېد، دود به کجورې به یې کېښودې سو او ډسپوزیبل ګیلاس به او چاټ پېژنې که نه الله هم نصیب کا نو چاټ به هم پروت و. نو ما ته چې مخامه زما نوم سردار علي دی، نوم اجمي دی. ما ته چې ای سردار، ما ورته چې سردار چې کومه معنو کې عربی کې نو سید ته وایي څه ته وایي مشر که نه. نو ما ورته سردار سید، نو ما ته به هغه عربي وي شیخ سید، ما ورته نعم. او د هغه نوم به درته زه وایم خو تاسو نه بیا زه تپوس کوم د هغه نوم ما ته چې مخامخ ناست و شیخ عبدالله عبدالعزیز الجیزه القاهره المصري. کجورې دوه وي داسې دا عرب ډېر حساس دي. عربو کجورې دوه وي ما ته وایي چې د پاکستان د حاجي صاحب ته وګوره اوس روژه به ماته وکړه نه دوه کجورې خي د په حدیث کې معلوم کې چې پیغمبر فرمایي ان الله وتر ويحب الوتر، الله طاق دی طاق وخی. ما په زړه کې وایم دا خو پښتانه دي د حاجي صاحب دی وایي چې درې ښه نه که نه درې ښه نه د دې ظالم ذهن طلاق ته ځي. هلکه مولانا صاحب چې نکاح تړله ظالم هغه قبوله خو دې هم درې پیرې ویلي نو ته ذهن ته طلاق ولې بوځې طلاق ته خبره ځي. ما د یو طرف نه کجوره داسې خپله وشړله د هغه درې شوې او زما یو شوه تاک د هغه هم تاک زما. ما ورته شیخ سم ما ته وایي ایوه چې اوس کار توله شو د چاټ نه چې چمچ واغسته نو په هغې کې خو پیاز دي داسې تک سور شه. ما ورته څه چلو شه ما ته فیه بصل والبصل مکروه په المسجد مکروه دې کې پیاز دي پیاز په جومات کې مکروه وي. ما ورته اسکت شب شمړه په ګشتونو دې رالړه راوښکه عمومي ګشت او خصوصي روجمات ته هم پرېږده مړه. عرب دومره حساس دي. په ښه نوم به جنګ کوو انشاءالله یو بل سره به جنګېږو. ابوبکر نوم به عام کوو، عمر نوم به عام کوو، عثمان نوم به عام کوو، علی نوم به عام کوو، حسن حسین فاطمه اور حفصه معاویه نوم عام کوو به انشاءالله. ستاسو ټوپه کې معاویه نوم چا ایښی شته؟ معاویه نوم زما اصحاب کالنجوم صحابه په شان د ستورو دي او د معاویه د نوم معنی د سبا ستوری دی، د سبا ستوری دی. دا نومونه مږدو انشاءالله
ابو بکر بھئی عمر بھئی عثمان دا نیت څوک کوي چې ورواره زویلا نوسیلا کراک الله تعالی په یو به زه معاویه نوم ږدم د صحابي د پیغمبر د خادم دا نیت به څوک کوي ٹھیک ده انشاءاللہ په سنت طریقه ودونه کوو ګانه بجانه خرافات نه توبه وباسو مشران تبلیغ ته اور کشران مدرسې ته ٹھیک ده انشاءاللہ او مشرانو خدمت کې گزارش کې بس کې ښه تاسو نور کورس کوئ کټونه موش کول جماعتونو کې ناست یې او دا نور څه نه کوي قاري صاحب پیتې راغستی نه بازار کې د دکان مخې ته په کوته څه اخلي نه ناستې څه لکېنې نه پیتې راغستی نه چې د ټوپې څوک هم تېر شي نه د یو ناب کوي ودې لیده هغه پلان کې دومره شو هغه بل دومره شو هغه بل دومره شو نه ځان ناب که که نه ته څومره شوې دا کیسې پرېږدئ دا تېر ځل خو لاکډاون نه په د هغې نه مخکې زما څلور ځایونو کې بیان په کراچۍ کې بیا د کراچۍ تبلیغ اجتماع راله ما زه چې ځو ملګرو ویل زه چې ځو زه لاړم مونږ خو چا په مخه کړو هغوی سره ځو مونږ خو دا سټاپ په مونږ کې نشته اوکه مولانا صاحب راځه چې بس د ختم نبوت جلسه د وردانګو قادیان ما زه چې پې ورځو راځه یا هر یا پار توجه اجتماع له چې لاړم داسې یو مشر کاکا زموږ پهچ هغه تعلیم کو ما ته مفتی صاحب اجتماع کې وایي مشورې سره طے کېږي خو دا تعلیم ته وکړه کېږي که نه اجتماع کې تعلیم 10 بجې ما زه نه کوم ته وکړه زه به کښېنم وبرم هغه چې تعلیم شروع کړه نو کارګزاري شروع کړه څه شروع کړه وایي دا زه ما کې دا ګیره ده او دا پټکې مې سپین والی که نه وایي دا څنګه چلو شو ما څنګه چلو شو وایي دا تبلیغیان به راپسې تله راتله چې 4 میاشتې ولګوه ما چې تبلیغیان روزګار یې زامنو له ودونه کوم لا نړم د تبلیغ والا خبره مې ونه منه وایي الله زامن راکړه ودونه وشو انګوریانې رالي او څه وخت پس الله نصیب راکړه په حتی دې الله دا خوشحالي د نورو خوشحالو ذریعه وګرځوي وی یو نوسې مې د هغه مې د انګور په غېږ کې او جړلې چپ کېده نه په لاس کې کېنولې ښکته برکۍ وته چې چپ شه چپ کېږي نه وایي زه هغه یو ډیوډۍ کمره کې ودم نیم ویښ یم نیم ودیم نیم سترګې کولو دي نیم پټې دي توجه وایي د انګور ما پسې راوسته هغه چغې وایي جاړي چپ کېږي نه وایي ما پسې هغه کوټې ته راوسته او د نوسې ته راله وایي چپ کېږي او که نه چپ کېږي او ما ته یې ګوتې نه ونیسله چې بو ماشوم فورن چپ شو وی په ما داسې ویښته ودرېده چې ښه دا انګور مې دې ورځ له غوښته چې اوس ما ته وایي چې بو وی بستره مې راواغسته او امیر صاحب ته مې ور وډبو شا به د کوم مرکز نه مې 4 میاشتو له بوځي وایي 4 میاشتې مې ولګولې 4 میاشتې مې نو ټوپې والاو کندي محلي څه نوم دی بوبا خیل ټوپې والاو کور کې د بو انتظار کوي او که د بو نه مخکې ځې خبره صفا کې را سړې وایه کور کې چې کله انګور درته وایي چې بو بیا بستره راواخله ټیک ده دا څه چپ په دې دی وي خیر دی راته دی ووایي د بو نه مخکې ځای که د بو نه پس به ځې بو نه مخکې د تبلیغ لار اختیار کړو زمونږ د نوخار لیاقت میجر نوم مو اورېدلی 9 میاشتې شو مړ شوی دی ملکانانو فیملی ده لیاقت میجر که نه پېژنې مشران ته د لکانې نه پېژنې د 37 کلنډر خو پېژنې که نه دا ستاسو ایډیلو زمونږ خو اوس نوي خلک راوتي ما سره په لاهور اجتماع کې میلاو شو تک سپین پټ کې ښکلې ګیره ما ته لیاقت میجر وایي زمونږ د علاقې نه مشران ټول وخت نه تعلق ما ته چې مفتی صاحب فلم انډسټرۍ کې مې په لکونو روپیه وګټلې سکون نه و هغه مردارې پلیتۍ نه مې چې توبه وکړه د تبلیغ لار چې مې اختیار کړه الله سکون هم راکړه الله راحت هم راکړه هغه جنید جمشید دل پاکستان جان ولې پاکستانیان نه یې جان دا په 14 اگست پروګرام جوړ کې زه به راشم انشاءالله تا ته به زه چې موږ څنګه پاکستانیان یو موږ به خپل پروګرام کوو 14 اگست باندې مدرسو والا خپل پروګرام کوي تاسو ته پته مفتی اعظم پاکستان مفتی تقی عثماني سے باقاعده پروګرام کوي دارالعلوم کراچۍ کې ټوپه کې یو ځل لکه ټیک ده انشاءالله اگست ته څونه ورځې پاتې څونه لږې ورځې پاتې ګډېرې دي ښځه په کوو به دل جان چې سبا څوک دا ولو چې مولیان پاکستان نه مني موږ خو پاکستان خورو ولې به نه منو توجه جنید جمشید پیژنې تبلیغ سره ژوند بدل شو ابتبات حویل سره جهاز کرش شو آرمی فوجي پروتوکول داغه د جنازې شو جهاز کې هغه شهید شوی کټول هغه مسلمانو کټول مسلمانان پرنٹ میډیا سوشل میډیا الکترونیک میډیا باندې جنید جمشید نه علاوه د بل چا تذکرہ وا دین سره تعلق وای سره شهرت بھی اس کے پاس تھا دولت بھی اس کے پاس تھا سکون نہیں تھا دا سکون لار دا تبلیغ لار دا جنازے کراچۍ کې زموږ خپله مدرسه ده پرنټیر ټو بنارس کې میټرول کې
بنات عائشہ صدیقہ للبنات په نوم باندې زما سرپرسته کې ده. زه هلته لاړم، زه ما د مفتی فرید صاحب جنازه لیدلې، الحمدلله زه هغې له راغلی. ما د حسن جان شهید رحمه جنازه لیدلې په روژه کې، خلکو د نکاح په بهانه بوتله، وایي نکاح ده ستاسو یاد شي شهید که. ما د ډاکټر شیر شاه جنازه لیدلې ده، ما د شیخ مطلع انوار صاحب جنازه لیدلې، ما د ډاګې باباجي جنازه لیدلې. توجه علما نه یادوم، تاسو نه تپوس کوم. د جنید جمشید چې څنګه جنازه شي و داسې جنازه پاکستان کې صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر اعلی، خان ملک نواب شوی ده. په جنازه ګلوکارانو جوړل، فنکارانو جوړل، اداکارانو جوړل، اور کرکټ والا، ډرامو والا، فلمونو والا، علما او طالبانو وجوړل کنه. دین سره خبرې کم ځای جوړ شي. زه لاړم، یو طرف ته د مفتی شامزی شهید قبر دی، بل طرف ته مفتی اعظم پاکستان د مفتی شفیع صاحب د قبر په خوا کې د جنید جمشید قبر جوړ دی. دین سره نسبت تعلق پیدا کو، د مشرانو ادب کو، په کشرانو شو او د علماو قدر کو. علما به منو ان شاء الله، مولیان به منې به. ما ته بل یو کس وایي مولا نه منم، نو ما ورته چې مولا بر دو قسم است، کم یو پکې نه منې؟ مولا په دوه قسمه دی، یو مولا هغه دی چې اوده دی او یو ویښ دی. نو ته کم نه منې، اوده او که ویښ؟ او د اوده مولا باره کې ما د امیر صاحب نه سیروزه کې اورېدلي. سیروزه ما لګولې، تاسو کې چا لګولې ده؟ لکه دا خو په صوابی کې ټولو لګولي. دا چې کوم نه تللی دا ما سره بیا وروسته لږ میلاو شي، زه هم خوږوم. توجه، ما ته امیر صاحب سیروزه کې ویلي چې عالم ادوی د عالم ټوله شپه خوب، د عالم زه به خطیبانه انداز کې وایم، د عالم ټوله شپه خوب، د عابد عبادت، د عابد عبادت، د عالم د خوب مقابله پہنچت آواز مقابله. ما ورته وی چې د اردو مولا مقابله نشي کولی، د دغه ویښ مولا بس مقابله وکړي چې دا ټول ملک امریکایي درله په لړزان کا، قادیانانو تسلط په لړزان شو. توجه، مولا چې ودی ته په ذکر، په تلاوت، په منځونو، په سجدو مقابله کولی شي؟ دا مولا وده دی، دی په خوب کې هوري ګوري، دی په خوب کې حلوا خوري. نو خود به خوري، په ویښه څوک حلوا راوړي نه، مزه به په خوب کې. او دا بل ویښ دی، علماو عزت احترام به کوي انشاءالله. دا اولاد او دې مشرانو ته یو خبره کوم، چا چې واده نه دی کړي دی لږ خوشحاله وم، خلک کار دله سموم، ما ته غوږ کېږدی اوس شارټ کټ باندې دله واده کوم. ماشوم چې پیدا شي نوم به وله پلار ږدي، تربیت به وله پلار کوي، واده به ورله پلار کوي. دا شریعت دی. واده به وله څوک کوي؟ کاکا اے داجی واده ورلو کا، وی بچیا په ما د حقو واده مې درله وکړو، اوس تکړه شه ځان له ګټه. پښتنو الټه کړي، دی زوی ته وایي هو ګټه چې واده درله وکړم، نو ته پلار ده صحیح، هو ګټه واده ورله وکړه. په سنت طریقه به ودونه کوو انشاءالله. آینده مزید موقع میلاو شو، مسجدو کې اعمال، گشت، تعلیم، مشوره، د قرآن درسونه. ستاسو جماعتونه کېږي؟ ضرور وایي کېږي. ستاسو جماعت کې د قرآن درسونه کېږي؟ درس سره انقلاب راځي، درس سره فضل مال تعلیم کېږي؟ نه وایي سر نه خو گشت کېږي، مړه چې سر خوځې خو خوله خوځو که نه. د قرآن درس کېږي، فضل مال تعلیم کېږي، گشت کېږي، مشوره کېږي. مردان سیټو کې مې یو کس ته ستاسو مسجد د قرآن درس کېږي؟ ما ته یاو جي، هم د حدیث درس کېږي یاو جي، هم گشت مشوره بیان تعلیم کېږي یاو جي. زه خبره کوم دی ما ته یاو جي. ما چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کېږي او ته ما ته وایې چې آو جي، ما ورته ته پکې په خپله موجود یې، ما ته وایي نه. شته بس حافظ صاحب، قاری صاحب، ډاکټر صاحب، ماسټر صاحب، ممبر صاحب، چیئرمین صاحب، کونسلر صاحب او ډاکټر صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب او بس امیر صاحب مرګري جوړاویږي، نو ته په کروز میزایل لګېدې.